अस्सलाम वालेकुम क्लास परून मग डिस्कस करू द पेंक्रियाज पर योर डाइजेस्टिव सिस्टम बारे की मंग अभी चिपाई के मंग सर एक्सिलरी ऑर्गन्स से कंदी पेंक्रियाज लीवर स्प्लीन बारे की मंग डिस्कस करू पदे के डेर स्टूडेंट्स से मंग पदी माने न पोयुगु no tasu mata the full questions or daga pa WhatsApp mane legal she personally ka har singa tasu questions wi the lecture mutabik no abaz tasu na inshallah hal koma نو موږ خو ان شاء الله دې په ایزی او په سمپل لینګویج کې زه تاسو ته زوم چې تاسو ته ډیلیور شي لیکچر خو بیا هم تاسو ته څه تکلیف وي په ټاپک کې یا په څه ډول کې پرابلم راځي نو تاسو ما سره ډایرکټلی په واتس اپ باندې کانټیکټ کولی شئ مونږ تدین چپټر چې کوم دی دا لاست چپټر دی چپټر مونږ سره لاست ټاپک دی پنکریاز دا غي نه پس په ان شاء الله بیا مونږ ته دی چپټر د سمری د سر نه بوایو دا هغه ډیسکس کوو چې په دې چپټر کې مونږ څه څه وي نو هغه به ان شاء الله تاسو ته ډیر زیات هیلپ درکړي پنکریاز مونږ پرون شروع کوو پنکریاز مونږ څه شي دی پنکریاز مونږ سره یو ارګن دی د ډایجسټیو سیستم چې هغه مونږ سره دواړه کار کوي एंडोक्राइन सिस्टम هم دی موږ سره اگزوکراین کار هم کوي ٹھیک شو دا موږ سره دواړه کار کوي اندوکراین سیستم او اگزوکراین سیستم نو دا به تاسو اگزوکراین گلینډ او اندوکراین گلینډ به تاسو په څه کې وایي تاسو به ان شاء الله په اندوکراین سیستمز کې پاږي کې به تاسو دا وایي یا به تاسو په هارمونز کې دا کې آی کې به تاسو دا مخکې ډیسکس کوي چې دا موږ سره کم گلینډز دي او په دې کې کم گلینډز راځي په اندوکراین گلینډز کې او په اگزوکراین گلینډز کې نو پنکریاس چې کوم دی دا موږ سره شي دا موږ سره اگزوکراین گلینډ کار کوي او اندوکراین گلینډ کار هم کوي ایز ا فنکشنز هم کوي ٹھیک شو په دې لوکیشن موږ سره کوم ځای کې دا موږ سره کوم ځای کې لوکیټډ دی نو پنکریاس چې کوم دی دا موږ سره په ابډومن کې موجود دی د سټمک د پاسه بها سوري د سټمک د شاته چې کوم دی موږ سره موجود وي اینڈ فنکشن ایز ا گلینډ او دا څه کار کوي ایز ا گلینډ موږ سره کار کوي نو تاسو ته ما مخکې دې نه مخکې ډیسکس کړو چې پنکریاز موږ سره څه شی دی دا موږ سره اندوکراین دی او اگزوکراین فنکشنز دی تدي ٹھیک شو پنکریاز څه شی دی تدي موږ سره اندوکراین او اگزوکراین فنکشنز دواړه دي تدي دا موږ سره دواړه کار کوي دا موږ ډیسکس کوو چې اندوکراین کوم یو دی او اگزوکراین فنکشنز تدي کم دي ٹھیک شو پنکریاز موږ سره یو ارګن دی چې دا موږ سره ډایجسټیو سیستم کې کار کوي ٹھیک شو دا موږ سره څه کوم ځای کې لوکیټډ دی دا موږ سره د سټمک نشاته موږ سره لوکیټډ دی او موږ سره په رائټ لوب لیور سره لاندې موږ سره بلو موږ سره موجود دی ٹھیک شو نو دا موږ سره لوکیشن او د پنکریاز که تدې سټرکچرز باره کې موږ وایو نو سټرکچر چې کوم دی تدې موږ سره څنګه دی نو دا موږ سره سټرکچرز کې یو ابډومن کې موږ سره موجود دی چې دا موږ سره یو لیف لایف کې موږ سره موجود وي ٹھیک شو دا موږ سره کوم ځای کې دا موږ سره په سټمک کې د سټمک بیهایند د سټمک موجود وي او سپلین چې کوم موږ سره لیفت سایډ دی ناغي سره لګېدلی وي ٹھیک شو او په اډلټ کې تدې سایز څومره وي دا موږ سره د 12 نه واخلي د 15 سانتي میټر پورې تدې موږ سره سایز وي کومه په انچز باندې وګورو نو 4.7 نه واخلي د 5.9 پورې تدې لانګ وي او لیبولیټډ وي لیبیولز موږ سره ٹھیک شو موږ سره portions کې وي او سلمن colored in appearance دا موږ سره سلمن کلر کې دی دې ته موږ پینکش اورنج هم وایو سو وایو ورته پینکش اورنج یا لایټ پینک کلر هم ورته ویل شو لایټ پینک یا پینکش اورنج چې کوم دی دا کلر هم دی ویل شو سلمن کلر سره ٹھیک شو دا موږ سره دی اپیرنس دی پینک په پینک نه کنه نو پینک چې کوم دی لایټ پینک چې کوم دی هغه موږ سره دی هغه ته موږ سلمن کلر وایو یا موږ پینکش اورنج هم دی ته وایو ٹھیک شو نو دا موږ سره تدې سټرکچرز باره کې تدې سټرکچرز موږ سره څنګه دي که تاسو په دې پکچرز کې وینئ نو موږ سره دا تدې سلمن کلر د موږ سره تدې لایټ پینکیشن کلرز کې موجود دي دا موږ سره پنکریاز دی وشوي چې کوم تاسو ته په دې پکچرز کې ښکاري دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره پنکریاز دی او دې موږ سره پنکریاټک ډکټ چې د دې موږ سره ډیفرنٹ تدې موږ سره ډیفرنٹ فنکشنز دی هغه موږ اوس ډیسکس کوو چې تدې نه څه سیکریټ کیږي
زمونږ three functions چې کوم دی په healthy pancreas چې کوم دی produce the correct chemicals in the proper quantities او موږ سره دا څه کوي یو specific quantities of chemicals څه کوي secrete کوي تدینا موږ سره chemicals چې کوم دی هغه secrete کیږي فار ایگزامپل موږ انزایمز وایو امایلیز شو لایفیز شو ټریپسین شو دا موږ سره انزایمز دي کنه نو دا ډایجسټو انزایمز چې کوم دي دا موږ سره د پنکریاز نه ریلی پروډکشنز کې او دلته نه موږ سره پراپر کوانټیټیز باندې راځي او په یو خاص ټایم باندې راځي ټو ډایجسټ د فود وی چې څومره موږ خوراک کوو کنه نو هر یو خوراک د لپاره موږ سره خپل چې څومره ریکوایرډ وي او څومره کوانټیټي باندې وي نو هغه موږ سره راځي پوه شوې نو دا د دې موږ سره فنکشنز دی نو موږ سره یو هیلدي پنکریاس چې کوم دی یو خاص کوانټیټي باندې کیمیکل ریلیز کوي او په یو خاص ټایم باندې چې هغه موږ سره څه کوي موږ سره خوراک چې کوم موږ خورو هغه ډایجست کوي په هغه کې هیلپ کوي نو دا د دې فنکشنز دي اوس په موږ ته دی اگزوکراین او انډوکراین بوایو ٹھیک شو اگزوکراین او انډوکراین باره کې به موږ ډیسکس کوو فرست چې موږ وپېژنو اگزوکراین څه ته ویل شي او انډوکراین څه ته ویل شي اگزوکراین موږ سره هغه گلینډز دي چې هغه څه کوي سیکریټ سبسټانسز انټو د اپیثیلیل سرفیس وے اف ډکټ په یو خاص ډکټ باندې په یو خاص سیستم باندې هغه څه کوي سیکریشنز کوي لکه یو خاص پایپ باندې هغه موږ سره سیکریشنز کوي هغه ته موږ اگزوکراین وایو پوه شوې اگزوکراین ګلینډ موږ سره هغه ګلینډ دي چې هغه موږ سره څه کوي سیکریشن خپل په یو خاص ډکټ باندې کوي هغه ته موږ اگزوکراین ګلینډ وایو نو موږ سره اگزوکراین فنکشنز ته دې کوم یو دی نو موږ سره پنکریاس کنټین اگزوکراین گلینډ دی پروډوس انزایم امپارټنٹ ټو ډایجیشن نو موږ سره په دې کې موږ سره گلینډ اگزوکراین گلینډ موجود دی په دې پنکریاس کې نو هغه څه کوي هغه موږ سره انزایمز چې کوم دي هغه پروډوس کوي څه پروډوس کوي انزایمز پروډوس کوي او هغه انزایمز کوم دي موږ سره ټریپسین دی موږ سره لایپیز دی موږ سره امایلیز دی موږ سره ٹھیک شو نو دا انزایم موږ سره ډایجسټو انزایمز چې کوم دي هغه ریلیز کوي اگزوکراین څه ته ویل شي اگزوکراین هغه ګلینډ چې هغه موږ سره په یو خاص ډکټ باندې وي خپل ریلیز اف سبسټانسز کوي په سرفیس باندې ٹھیک شو په د اگزوکراین ګلینډ د پنکریاس چې کوم دي هغه څه کوي هغه یو خاص ټایپ اف انزایمز پروډوس کوي چې هغه انزایمز کوم دي ټریپسین دی موږ سره سایموټریپسین دی چې هغه څه کار کوي چې هغه موږ سره ډایجیشن اف پروټینز کوي د څه کار کوي ټریپسینوجن فرام ټریپسین نه موږ سره کیږي او هغه څه کوي هغه موږ سره ډایجیشن اف پروټینز کوي امایلیز څه کار کوي امایلیز موږ سره انزایمز دی ډایجسټو انزایمز دی فار د ډایجیشن اف کاربوهایډریټس کوي موږ سره څه کوي د کاربوهایډریټ ډایجیشنز کې کار کوي amylase it digests carbohydrates and more stronger than slavery pethylene pethylene موږ سره slavery کې موږ سره pethylene موجود وي کنه او دا amylase چې کوم دی دا ډیر زیات بریک ډاونز کوي more strongly ٹھیک شو amylase چې کوم دی دا موږ سره more strongly څه کوي digestion of carbohydrates کوي چې موږ څومره carbohydrate sugar material موږ خورو کنه په خوراک کې نو هغه خوراک کې چې کوم شوګر مټیریل خورو د هغې ډایجیشن څوک کوي دغه د کاربوهایډریټس ډایجیشن چې کوم دی دا موږ سره امایلیز کوي بل اینډ لایفیز ټو بریک ډاون پیټس بل تاسو ته ما ووایي چې درې مین انزایم چې کوم دی ډایجسټو انزایم هغه سیکریټ کیږي هغه پروډکشنز کیږي په دې کې اگزوکراین گلینډز کې چې هغه سیکریټ کیږي سمال انټسټاین ته راځي په ډایجیشن کې کار کوي نو په هغې کې موږ سره دریم چې کوم دی لایپیز دی لایپیز څه کار کوي دا څه ډایجسټ کوي پیټس ٹھیک شو او که دې سره موږ سره بایلز موجود وي نو دا به ډیر مور افیکټیو وي ان د پریزنس اف بایل ٹھیک شو که چېرې موږ سره دې سره بایل موجود وي
نو بایل به موږ څه کوي، بایل موږ څه وي، ګال بلیډر کې موږ سره سټور وي چې هغه موږ سره سمال انټسټاین ته ځي کنه. نو کچاري دا بایل سره یو ځای شي نو موږ ویلو بایل څه کار کوي، ایملسیفیکیشن اف پیټس کوي کنه. نو دې هم موږ سره لایپیز په بریک ډاون اف پیټس کوي. چې کله when food enter the stomach، چې کله خوراک stomach ته دننه شي، the pancreatic juice چې کوم دی دا ریلیز شي into a system of duct. دا pancreatic juice موږ سره په یو خاص duct باندې luminate in the main pancreatic duct. نو دا موږ سره په یو سیستم اف ډکټ چې کوم دی هغې په ذریعه موږ سره ریلیز شي چې هغه موږ سره یو مین پنکریاټک ډکټ ته لاړ شي. دغه پنکریاټک ډکټ چې کوم دی هغه جاین کی کامن بایل ډکټ، کامن بایل ډکټ چې کوم دی هغه جاین کی to form the ampulla of the water which is located in the first portion of the small intestine called the duodenum. ها د دې جملې مطلب څه دی؟ د دې جملې مطلب دا دی چې کله موږ سره انزایمز چې کوم موږ سره موږ خوراک وخورو هغه سټمک ته رادننه شي، نو په هغه ټایم کې سایټوکاینز چې کوم دي یا نور داسې کیمیکلز دي چې هغه څه چلو کی دا پنکریاټک جوس چې کوم دی هغه سټیمولیټ کی، الته پنکریاس سټیمولیټ کی، هغه ته سیګنل ملاو شي. چې کله پنکریاس ته سیګنل ملاو شو چې موږ سره په سټمک ته خوراک راغلی دی چې پای کې پیټس دي یا پکې پروټینز دي یا کاربوهایډریټس دي، نو دغه شانتي په موږ سره پنکریاټک جوس کې لکه که موږ سره کاربوهایډریټس وي نو هغه به ایمایلیز پروډکشن وکړي، که موږ سره سوي پروټینز وي نو هغه به د ټرپسین پروډکشن وکړي، که چېرې موږ سره پیټس وي نو هغه به د لایپیز پروډکشن وکړي. نو دغه سټیمولیشن وشي، سیګنل میلاو شي پنکریاس ته، پنکریاس څه چلو کی د هغې په مدد سره پنکریاټک جوس کریټډ کی چې هغه ریلیز کی په یو خاص ډکټ ته چې هغې ته موږ پنکریاټک ډکټ وایو. هغه پنکریاټک ډکټ اخره کې موږ سره کامن بایل ډکټ سره ولګي او د هغې په مدد سره موږ سره سمال انټسټاین ته امپول اف د ورټر چې کوم دی هغه لوکیټډ وي په سمال انټسټاین ډیوډن باندې چې هغه الته ریلیز شي. هغه کامن بایل ډکټ چې کوم دی هغه originated in the liver. دغه کامن بایل ډکټ دا د څه نه راوتي وي، دا موږ سره د لیور نه راوتي and the gallbladder نه and produce another important digestive juice called bile. نو موږ ویلو کنه موږ سره لیور څه کار کوي، بایل پروډکشنز کوي، نو دغه بایل چرته سٹور کیږي دا موږ سره په ګال بلیډر کې سٹور کیږي چې کله ریکوایرډ وي نو دغه بایلز موږ سره راځي ستا سمال انټسټاین ته په کامن ډک باندې یو خاص لار د پاغي باندې، نو دغه پنکریاز هم موږ سره په دغه خاص لار باندې خپل پنکریاټک جوس وروړي. ٹھیک شو، نو دغه پنکریاټک جوس اینڈ بایل دیٹ آر ریلیزډ انټو د ډیوډینم، نو دغه پنکریاټک جوس هم راځي او لیور نه موږ سره بایلز هم راځي، نو چرته راشي ډیوډینم ته، نو هغه چې کله ډیوډینم ته راورسي نو help the body to digest fats, carbohydrates and protein. نو د هغې په مدد سره پیټس هم ډایجیشن وشي، د کاربوهایډریټس هم وشي او د پروټینز هم ډایجیشن وشي. هلته کې که چېرې پروټینز وي نو د پروټینز ډایجیشن به کېږي، کاربوهایډریټس وي نو کاربوهایډریټس او که پیټس وي نو د پیټس ډایجیشن به هلته کېږي. دینه پس مونږه د انډوکراین فنکشنز اف د پنکریاس به وایو. که په دې باندې نه پوه شئ نو که تاسو یو ځل ورته بیا غوږ کېږدئ، اکزوکراین هغه ګلینډ دي چې هغه موږ سره په یو خاص ډک باندې خپل سبسټانسز ریلیز کوي. لکه فار ایگزامپل موږ سره اکزوکراین ګلینډ د پنکریاس موږ وګورو نو هغه څه کوي، هغه موږ سره څه کوي، ایمایلیز او لایپیز ایمایلیز او ټریپسین چې کوم دی هغه ریلیز کوي پس کې تا ډیوډینم ته په یو خاص کامن ډک باندې موږ سره پنکریاټک ډک د هغې نه پس کامن ډک دا بیا موږ سره راځي پس ته ډیوډینم ته په یو خاص لار باندې یو خاص پایپ باندې. ٹھیک شو، نو دا موږ سره د اکزوکراین فنکشن. بل موږ سره د پنکریاس چې کوم دی هغه موږ سره انډوکراین فنکشن دی. انډوکراینز موږ سره کوم دي، هغه ګلینډ دي چې هغه ډکلیس ګلینډ هم دې ته ویلی شو، endocrine gland ductless gland. نو دا endocrine
कंपोनेंट ऑफ द पेंक्रियास چې کوم دی هغه کې اسلیټ سیلز موجود دي یا اسلیټ آف لنګرهنز هم دې ته ویل شي ٹھیک شو اسلیټ سیلز یا اسلیټس آف لنګرهنز that create and release important hormones چې هغه څه کوي جوړي او ریلیز کوي important hormones directly into the bloodstream او هغه موږ سره موږ وکړه دا ډکلس دي مطلب په دې کې خپل لار نشته او یو کامن وې نشته نو دا هغه څه کوي ډایرکټ بلډ سټریم ته هغه هارمونز ریلیز کوي نو اوس موږ سره دوه مین ټایپ اف هارمونز چې کوم دی موږ سره څه کوي پنکریاس سیکریټ کوي کوم کوم دی انسولین دی which act to lower the blood sugar چې هغه زموږ څه کوي blood sugar کموي او بل څه شی ګلوکاګان which act to raise blood sugar چې د هغې په مدد سره زموږ شوګر څه کوي هغه انکریز کیږي نو موږ سره maintain proper blood sugar level is crucial to the function of key organ included the brain liver and kidney نو موږ سره څه شی دی که موږ سره د شوګر لیول زموږ په باډي کې برقرار نو نو د هغې په مدد سره زموږ د ډفرنٹ آرګنز ته نقصان رسیدلی شي پای کې برین دی لیور دی او کډنی دی ٹھیک شو دا یو څو پراپر زموږ سره آرګنز چې کوم دي زموږ سره مین آرګنز چې د باډي هم موږ ویلی شو چې برین دی لیور دی او کډنی دی ٹھیک شو دا موږ سره مین آرګنز دي او دې ته نقصان رسي نو انډوکراین باندې پوه شوې انډوکراین ګلینډ هغه ګلینډ دي چې هغې ته ډکلس ګلینډ هم ویلی شي چې هغه خپل هارمونز یا سبسټانسز ریلیز کوي بلډ سټریم باندې ریلیز کوي چې هغه موږ سره سپیسیفیک پارټ اف د باډي ته ځي نو پنکریاز هم موږ سره انډوکراین فنکشن دی هارمونز ریلیز کوي الفا سیلز او بیټا سیلز یا اسلیټ سیلز هم دې ته ویلی شو چې هغه موږ سره څه کوي انسولین ریلیز کوي او ګلوکاګان ریلیز کوي ٹھیک شو موږ سره ګلوکاګان ریلیز کوي او انسولین ریلیز کوي او بل موږ سره په دې کې یو بل مین هارمونز چې کوم دی سوماتوسټیټن هارمونز هم دا پنکریاز موږ سره سیکریټ کوي چې هغه څه کار کوي د انسولین کار خو دا دی چې دا موږ سره څه کوي شوګر لو ساتي که نه ایک ټو لوور د بلډ شوګر د ګلوکاګان کار دا دی چې دا موږ سره بلډ شوګر ریس کې سیوا کوي خو موږ سره سټوماتوسټیټن کار څه شی دی چې دا دواړه هارمونز مینټین ساتي د دې کار چې کوم دی کنټرول ساتي نو پنکریاز موږ له ولې پکار دی زموږ شوګر لیول هم برقرار ساتي دا پنکریاز نو دا څه کار کوي که چېرې زموږ شوګر لو شو یا انکریز شو نو موږ سره زموږ مین آرګنز چې کوم دي هغې ته نقصان رسیدلی شي چې په هغې کې موږ سره برین دی لیور دی او کډنی دی ٹھیک شو نو دا موږ سره پنکریاز دی پنکریاز موږ سره څه کوي موږ سره اګزوکراین فنکشن هم کوي او انډوکراین فنکشن کوي امید دی چې تاسو به دې دواړو باندې پوه شوي او دا موږ سره په پیپر دپاره ډېر امپورټنټ هم دی ٹھیک شو چې موږ سره پنکریاس کم اګزوکراین فنکشن کوي او انډوکراین فنکشنز کوي یا تاسو ته په ایم سی کیوز کې هم راتلی شي چې موږ سره کم یو آرګنز دی چې هغه موږ سره څه کوي دواړه فنکشنز کوي اګزوکراین فنکشن هم کوي یا انډوکراین فنکشنز کوي نو دا موږ سره پنکریاز دی بیا دې نه پس موږ سره ریکټم چې کوم موږ سره د ډایجسټیو سیستم لاست سیکنډ لاست پارټ دی ریکټم موږ سره څه شی دی دا موږ سره یو سټریټ او 8 انچز چیمبر دی چې دا موږ سره دیټ کنیکټډ د کولون ټو د اینس دا موږ سره د اینس او د کولون سره اٹیچ وي It is the rectum jobs to receive the stool from the colon موږ سره څه کېږي د چې کوم موږ سره د سټول راځي کوم ویسٹ پارټیکل زموږ باډي نه ریلیز کیږي نو هغه څوک دا کلیکټ کوي دا ریکټم کلیکټ کوي د څه نه د کولون نه to let you know
there as a stool to be evacuated and to hold the stool until evacuated happen. نو موږ سره چې کله موږ سټول کو یا زموږ واشروم ته ځو نو د هغې پورې موږ سره دا څوک ساتي دا ریکټم هولډ ساتي ٹھیک شو نو دا موږ سره هغه پارت اف د ډایجسټیو سیستم دی چې کوم کې موږ سره ویسٹ پارټیکل اف د باډي چې کوم دی هغه سٹور کیږي او هولډ ساتي when anything gas or stool چې کوم comes into the rectum sensors send a message to the brain چې کله زمونږ باډي نه ګیس یا موږ سره سټول یا ویسٹ پارټیکلز الیمینیټ کیږي نو هغه څه کوي د هغه په د ریکټم چې کوم دی سنسر لګېدلي سنسر سیلز وي چې د هغه موږ سره برین ته میسج بوزي او هغه برین چې کوم دی دین ډیسایډ if the rectal content can be released or not نو دا زمونږ ریکټل چې کوم دی دا زمونږ برین فنکشنز په وجه موږ سره څه کیږي دا ریلیز کیږي نو که تاسو ماشومانو کې یاد کېدلی وي نو پای کې د برین سیګنل چې کوم دی هغه کمزوري وي نو د هغې سټول چې کوم دی هغه هولډ هم نشي ساتلی نو دا موږ سره څه وي نو دا موږ سره برین سره ریلیټډ وي چې کوم سټول ماشومان چې کوم موږ سره سټول هولډ نشي ساتلی نو هغه ته دې د وجې وي چې هغه موږ سره څه کوي د هغې برین چې کوم دی هغه فل کار نه کوي لکه هغه سنسري سیلز چې کوم دی هغه میسج نشي اخیستی if they can the sphincters relax and then rectum contract expelling its content خو چې کله دا میسج لاړ شي برین ته نو برین میسج ورکړي ریکټم لا چې هغه څه چلو شي کنټریکټ شي او د هغه ایکسپیل کړي خپل کنټنټ if the content cannot be expelled the sphincter contract and the rectum accommodated so that the sensory if the content cannot be expelled کچری موږ سره دا content waste particles موږ سره expel نشو د باډي نه نو دا sphincter سي contraction and the rectal accommodates so that the sensation temporarily goes away نو کچری موږ سره زمونږ باډي نه expel نشو cannot be expelled نو موږ سره څه چلو شي یو temporary sensations موږ ته راشي چې د هغې په مدد سره زمونږ stool waste particles هغه هولډ وساتي دا موږ سره ریکټم کار دی بیا لاست پارت چې کوم دی موږ سره اینس دی اینس موږ سره څه شی دی دا موږ سره لاست پارت اف د ډایجسټیو ټریک دی چې هغه موږ سره کنسیسټ اف د pelvic floor muscles دی and to two anal sphincters موږ سره external او internal muscles چې کوم دي دا زموږ د باډي لاست پارت اف ډایجسټیو سیستم دی په هغې باندې موږ سره څه کیږي سټول پارټیکل موږ سره ریلیز کیږي the lining the upper anus is specialized to The lining of the upper anus is specialized to detect rectal content. چې کوم موږ سره د lining of the upper anus دی هغه موږ سره specialized وي چې هغه ډیټیکټ کوي rectal content چې کله rectals موجود وي نو هغه موږ سره څه وي هغه کنټرول یا هغه هولډ چې کوم ساتي نو د هغې په مدد سره موږ سره انس مسلز ته هم میسج راځي چې د هغې په مدد سره څه کوي دا ریلیکسیشن او کنټریکشن هم کوي ٹھیک شو نو دا موږ سره ډایجسټیو سیستم نننې لاست ټاپک چې موږ سره خوراک څنګه راکېږي او موږ سره ډفرنٹ پارت اف ډایجسټیو سیستم چې کوم دی هغه موږ سره فنکشنز څنګه کوي نو دا اوس تاسو ته دې چپټر لاست ټاپک ان شاء الله نیکسٹ چپټر به بیا بل منډه باندې ان شاء الله سٹارټ کوو نو دا موږ سره په جنرال اوورویو واړې نو تاسو ته زه یو جنرال اوورویو هم درکوم د gastrointestinal tract چې کوم دی دا موږ سره څه شی دی موږ سره په دې کې ډفرنٹ آرګنز انکلوډډ دي چې هغې ته موږ ډایجسټیو ټریک هم وایو
او په دې باندې موږ سره زموږ باډي کې موږ خوراک اخلو او هغه ډایجست کیږي، هغه ابزورب کیږي او د هغې ویسٹ پارټیکل چې کوم دی هغه ایکسپیل کیږي. نو په دې کې موږ سره دوه مین ټایپ اف ارګنز انوالو دي. یو ته موږ مین ارګنز وایو، یو ته موږ اگزیلري ارګن. ٹھیک شو. نو په هغې کې موږ سره مین ارګنز چې کوم دی د ګیسټروانټسټاینل ټریک کې موږ سره ماوث دی، فیرنګس دی، اسوفیګس دی، سټمک دی، سمال انټسټاین دی، لارج انټسټاین دی او اینس دی. دا په دې کې موږ سره انکلوډډ دي. ٹھیک شو. او اگزیلري چې کوم دي هغه موږ سره څه دي؟ هغې کې موږ سره لیور راځي، سپلین راځي، پنکریاس راځي او ګال بلیډر چې کوم دي هغه موږ سره انکلوډډ دي. نو بیا موږ سره په دې ټول ډایجسټیو سیستم کې څلور پروسیسز کېږي: انجیشن، ډایجیشن، ابزورپشن اینډ ایجیشن. دا یو څلور پروسیسز موږ سره پسې کېږي په دې ډایجسټیو سیستم کې موږ سره کنټینیوسلی کېږي. ٹھیک شو. نو دا انجیشن، ډایجیشن، ابزورپشن او ایجیشن چې کوم دي دا موږ سره څه کېږي؟ دا موږ سره په ډایجسټیو سیستم کې دا څلور واړه پروسیسنګ کېږي. ماوث موږ سره څه دی؟ ماوث کې بیا موږ سره ټیت دي، ټنګز دي، اپیګلاټس دی او بل موږ سره سلیوري ګلینډز راځي. ٹھیک شو. نو ټیت باره کې موږ ویلو چې دا موږ سره څلور ټایپ دي. ٹھیک شو. بیا موږ سره ټنګز باره کې موږ ویلو ټیت موږ سره کوم دي؟ انسیزر دي، کیناینز دي، پریمولرز دي او مولرز دي. انسیزر موږ سره مخامخ چې کوم دي، بیا پسې کیناینز څلور سایډ ته، پریمولر د هغې نه پس چې کوم د کیناین نه پس دي او بل موږ سره مولرز دي چې کوم لاست ټیت دي. نو ته دې فنکشنز موږ ویلو چې دا موږ سره ګرینډنګ کې کار کوي. ٹھیک شو. ته دې موږ سره فنکشن څه دی؟ موږ سره ګرینډنګ کې کار کوي، کټینګ اپ فوډ کې موږ سره کار کوي. بل موږ سره سلیوري ګلینډز دي. نو سلیوري ګلینډز موږ سره په ماوث کې پریزنټ وي. ٹھیک شو. چې هغه موږ سره سلایوا سیکریټ کوي او هغه موږ سره ډایجیشن اف فوډ کې کار کوي. او دا موږ سره څه وي؟ دا اکزوکراین ګلینډ دي چې دا موږ سره سیکریټ کیږي په ډک باندې او دا زموږ باډي سرفیس ته زموږ خولې ته کې سیکریټ کیږي. نو سلیورا کې موږ سره ډیفرنٹ کیمیکلز دي او میوکس سالټس دي، انټي بیکټیریل سبستانسز دي، انزایمز دي، کیمیکلز دي او چې هغه موږ سره ماوث اینڈ پی ایچ او موږ سره پی ایچ کنټرول کوي او پی ایچ اف د ماوث چې کوم دی هغه کنټرول کوي. ٹھیک شو. نو دا موږ سره سلیوري ګلینډز دي چې دا موږ سره په ماوث کې موجود دي. The body produce around 1.5 liter of saliva every day. زموږ باډي چې کوم دی 1.5 لیټر موږ سره څه کوي؟ دا سلیوا سیکریټ کوي. د هغې په مدد سره موږ سره څه کېږي؟ خوراک چې کوم دی هغه لوندېږي. او ډایجیشن اینډ پروټیکشن د اورل انوایرمنټ چې کوم زموږ اورل انوایرمنټ دی نو هغه څه کوي؟ هغې پروټیکشنز هم کوي او پروټیکشنز هم کوي د ډفرنٹ کیمیکلز چې کوم موږ خورو یا خوراک کې خورو یا موږ فوډ پارټیکلز خورو. نو دې نه پس موږ سره د سلیوري ګلینډز چې کوم دی دا موږ سره درې ټایپس دي. سب منډیبولر ګلینډ دی، یو سب لینګولر ګلینډ دی او بل موږ سره پیروټایډز ګلینډز دي چې په هغې تمنال ډکس چې کوم دی دا موږ سره دي انډوکراینز ګلینډ دي. انډوکراین چې کوم موږ سره ډک ګلینډز دي چې کوم د ډکس په ذریعه خپل سبستانسز کیمیکلز چې کوم دي هغه سیکریټ کوي. نو موږ فنکشنز اف سلیوري ګلینډز ویلو چې موږ سره فنکشنز کوم دي؟ دا موږ سره واټرز او میوکس انټي بیکټیریل سبستانسز او ډایجسټیو انزایمز په دې کې موجود وي. نو د دې کار دا دی چې ډایجیشن انزایمز چې کوم دی دا موږ سره بریک ډاون اف سټارچ چې کوم دی یا ډیفرنٹ ګلوکوز او مالټوز چې کوم دی هغې بریک ډاونز کوي. بل موږ سره په بریک ډاونز اف فوډ پارټیکلز کې موږ سره په دې کې سلیورا هیو لوبریکیټینګ پراپرټي چې دا موږ سره دا خوراک چې کوم دی دا لوندوي چې هغه زموږ ماوث او دغه اوسوفیګس کې چې موږ سره ځي نو دا موږ سره پروټیکټ ساتي هغې نه. او بل موږ سره د دې کیمیکلز چې کوم دی دا موږ سره ټیسټ او دا موږ سره دا کوي
کنټرول ساتي زموږ د باډي. بیا موږ ټنګز باره کې ویل، او ټنګز موږ سره څه شی دی؟ مسکولر organ دی in the mouth of the most vertebrates that manipulate food for the mastication and is used in the act of the swallowing. بیا موږ سره څه کېږي؟ د swallowing دپاره موږ سره استعمالیږي. بل موږ سره موږ په ژبه باندې څه کوو؟ موږ خوراک کوو، موږ دا کوو که نه؟ خوراک چې کوم دی موږ څه کوو؟ په ژبه باندې غاښونو طرف ته اړو رااړو. نو دا موږ سره طبیعي سایز څومره دی؟ د دې سایز باره کې موږ ویلو چې دا 3.3 انچز دی، او پارمنس چې کوم پارمن 3.3 انچز دی، او پارومنس چې کوم دی 3.1 انچز دی. موږ سره یو کوېسچنز کړو یو سټوډنټ چې پای کې وی چې موږ سره د فیمیلز چې کوم دی دا موږ سره ولې یادېږي چې دا موږ سره د لوی ژبه ده. ټیک شو؟ نو دا اسې په یو نارمل دا کې یو ایوریج موږ وګورو، د ایوریج فیمیلز چې کوم دی هغه موږ سره څه وي؟ د هغې ټنګز چې کوم دی د هغې سایز هغه غټ وي. او بل که تاسو د میل وګورئ نو میل تھکنس او موږ سره ویډنس چې کوم دی هغه سیوا وي د ټنګ د میل، او د فیمیلز موږ سره کم وي، نری وي. ټیک شو؟ نو که تاسو یو که موږ دې ته وګورو نو موږ سره د ومنس چې کوم دی ایوریج ریکارډ شوی چې کوم لانګیسټ ټنګز اف د ومنس چې کوم دی هغه 3.8 انچز دی. او بل موږ سره دا په کوم ځای کې دا موږ سره لاس انجلس کې موږ سره دا آیډنټیفای شوی دی، او د هغه په ورډ بک کې هم لیکلی شوی چې دا موږ سره د ومن د ټول نه غټ ټنګز وي. Function of tongue چې کوم دی دا موږ سره help pushing the food around the while you chew with your teeth. زموږ ته خوراک ته ګیر چاپېره څه کوي؟ دا کوي راولي. او when you ready to swallow the tongues push a tiny bit of mass of food called a bolus چې کوم موږ سره خوراک چې کوم ډایجست شي زموږ په دغه باندې غاښونو باندې هغه څه کېږي؟ ٹھیک شو؟ نو دا موږ سره opening of your esophagus the second part of the digestive tract چې د هغې نه پس بیا موږ سره د ټنګ نه پس trachea او بیا esophagus سټارټ کېږي. دا موږ سره څه کوي؟ خوراک لیږي د throat نه پس بیا موږ سره esophagus pharynx او pharynx نه پس esophagus سټارټ کېږي. swallowing چې کوم دی swallowing موږ سره لکه موږ سره mechanism of food is transported from the mouth to the stomach. نو دغه swallowing څه ته موږ ازمول ته ویل شو یا موږ خوړلو ته ویلی شو چې هغه موږ سره څه کېږي؟ موږ سره د خولې نه ځي stomach ته. نو phases of swallowing کې موږ سره mastication دی چې هغه موږ سره bolus form ته لاړ شي، watery form ته لاړ شي، دا خوراک وړو ټوکرو ته چې ټنګز په ذریعه موږ سره څه چلو شي او هغه pull up کي او ښکته ولیږي esophagus طرف ته. بیا موږ سره pharyngeal phase دی چې په هغې کې موږ سره څه کېږي؟ دا pharynx نه پاس کېږي چې په هغې کې موږ سره receptors او plates موږ سره موجود دي. دا signal the swallowing center in the brainstem which inhibit respiration, raises the larynx, close the glottis, open the upper esophagus branches. inhibiting respiration زموږ سره چې کله موږ خوراک کوو نو موږ سره زموږ چې کوم د ساه نالی ده هغه موږ سره څه چلو شي؟ هغه بند شي. ټیک شو؟ چې په هغې باندې او ګلاټس رابند شي چې هغه موږ هغې ته موږ سره نوړی نه ځي. نو موږ سره څه وي؟ اسوفیګل چې کوم وی ده هغه کولاو شي. ټیک شو؟ نو د هغه موږ سره اسوفیګس ته خوراک لاړ شي. دا موږ سره څوک کوي؟ دا موږ سره برین کوي. نو اسوفیګل فیز کوم یو دی چې کوم موږ سره سټارټ کېږي د pharynx ته لاست موږ سره په stomach باندې دی. نو موږ سره چې کوم خوراک راشي په دې مسکولر push ups باندې ریفلیکسز باندې نو په هغې کې موږ ووایو چې موږ سره ریسپایریشنز بند شي. ټیک شو؟ دا خوراک راځي په یو ټیوب باندې او هغه موږ سره په 9 سیکنډز کې موږ سره stomach ته رارسي. نو دا موږ سره اسوفیګل فیز دی. stomach باره کې موږ ویلو چې stomach موږ سره یو organ دی چې مسکولر J shapes کې دی موږ سره، او دا موږ سره د digestive system main part دی. digestive system چې کوم دی دا موږ سره main part دی چې په دې کې موږ سره د خوراک چې کوم دی هغه موږ سره
पूरा डाइजेस्ट کیږي مطلب بالکل وړو وړو ټکو ته کنورټ کیږي چې د هغې نه بیا په سمال انټسټاین کې په لارج انټسټاین کې ابزوربشنز کیږي. نو په دې کې بیا موږ سره structures که موږ ووایو نو په structures کې موږ سره دا د کوم ځای نه start شوي وي دا موږ سره د اسوفیګس چې کوم موږ سره کارډیک سپلنچر ویلو او بیا موږ سره پایلورس سپلنچر ویلو د دې په میانس کې موږ سره سمال انټسټاین او د اسوفیګس په میانس کې موږ سره په جنکشن باندې موجود وي چې موږ سره ګیسټرو اسوفیګل جنکشن هم ورته ویلی شو یا ورته موږ سمال بویلز چې کوم دی هغې ته موږ سره لګېدلي وي. ٹھیک شو نو دا موږ سره سمال انټسټاین ته په څه باندې لګېدلي وي پایلورس سپلنچرز باندې لګېدلي وي. ٹھیک شو نو دا موږ سره د سټمک باره کې regions of stomach چې کوم دی په دې کې موږ سره پنډس دی باډیز دی ٹھیک شو بل موږ سره پایلورس regions دی چې پای کې موږ سره څه کېږي د خوراک موږ سره انټرم چې کوم لاس پارټ دی موږ سره پنډس دی باډي دی او بل موږ سره انټرم دی بیا موږ سره پایلورس پلنچر باندې زموږ سره خوراک دی. نو دا موږ سره د سټمک خپل ډیفرنٹ پارټس دي که تاسو د پکچرز کې وګورئ دا موږ سره پنډس دی بل ټیک شو بل باډي دی او بل موږ سره انټرم دی او دې ته موږ سره پایلورس انټرم هم وایو او دا موږ سره پایلورس ریجن دی یا پایلورس پلنچر دی موږ سره ټیک شو او دا موږ سره کارډیک سپلنچر دی چې په دې باندې موږ سره اوسوفیګس نه څه راځي خوراک راځي موږ سره سټمک ته راځي. ٹھیک شو نو دا موږ سره ریجن نو موږ سره درې مین فنکشنز دي چې هغه موږ سره هول فار 2 hours or long as موږ سره هغه ساتي خوراک ساتي او بل موږ سره کیمیکل ډایجیشن چې کوم هغه موږ سره کېږي او ډایجیشن اف فوډ موږ سره پوره دلته کېږي. پوه شوې نو دا موږ سره د سټمک باره کې دا موږ سره فردر ډیټیلز کې موږ ویلو د دې موږ سره هایدروکلوریک اسید په دې کې پروډکشنز کې هارمونز په دې کې ګیسټرین چې کوم دی هغه ریلیز کېږي د هغې په مدد سره موږ سره خوراک چې کوم دی هغه بریک ډاون کېږي دغه کوم چې خوراک بریک ډاون پولی بریک ډاون وشي نو هغه بیا سایم پام کې موږ سره څه ځي هغه ډیوډینم ته پاس کېږي چې هغه رول ابزوربشن چې هلته بیا موږ سره ابزوربشن کېږي د هغې نه چې کوم ابزوربشنز کېږي او ویسٹ مټیریل چې کوم دی هغه موږ سره بیا کولان طرف ته ځي چې هلته په هغې کې موږ سره چې کوم سپیسیفیک نیوټرنټس دي هغه بیا موږ سره ابزورب کېږي. نو ګیسټریک سیکریشنز باره کې ویلو چې موږ سره دې کې ګیسټریک کې موږ سره ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره کلر لیست دا سیکریشن او بل موږ سره پی ایچ کم دی دا موږ سره 0.9 نه واخلي 1.5 پورې دی دا موږ سره 1.5 2.5 لیټر پر ډے موږ سره درې سیکریشنز کېږي د دې ګیسټریک جوس چې کوم دی یا ګیسټریک سیکریشنز چې کوم دی نو په دې کې موږ سره ایچ سی ایل موجود وي چې ایچ سی ایل موږ سره پیپسین پی ایچ هغې موږ سره پیپسونوجین چې کوم دی په دې کې موږ سره هغه کنورټ کوي څه ته پیپسین ته د هغې پی ایچ موږ سره 1.5 دی چې هغه موږ سره پنکریاټیک او بایل سیکریشن ته هم میسج لیږي چې هغه موږ سره څه کېږي سیکریشنز کېږي د هغې په مدد سره مایکرو ارګانیزم هم موږ سره کېل کېږي چې کوم موږ سره مایکرو ارګانیزم خوراک په ذریعه زموږ د باډي ته راشي بل موږ سره په دې کې پروموټ کوي موږ سره ابزوربشن اف کیلشیم اینډ آیرن چې کوم دی هغه هم موږ سره پروموشنز کوي د هغې کې هیلپ کوي. Pepsinogen secrete from the cheap cells موږ ته د دې فنکشن سره hydrolyze the protein
یا موږ سره د پی ایچ کوم دی پیپسینوجن موږ سره 2 نو واخلي د 5 پورې موږ سره د پی ایچ ته کچره طریقې اباو او لور راشي نو موږ سره د اکټیویټیز لاس کیږي انیشل ډایجیشن اف پروتینز چې کوم دی هغه موږ سره پیپسینوجن سٹارټ کوي ٹھیک شو دا پیپسینوجن څه کار کوي انیشل ډایجیشن چې کوم لومبه ډایجیشن په سټمک کې سٹارټ کیږي هغه موږ پیپسینوجن سٹارټ کوي نو دا موږ سره د ګیسټریک باره کې چې کوم موږ سره په دې کې موجود دي بیا موږ سره سمال انټسټاین باره کې موږ ویلو چې دا موږ سره د سټمک او د کولون په میاس کې موجود دی چې دا موږ سره 23 فیټس باندې دی او طریقې درې ریجنز دي چې کوم ډیوډینم موږ ویلو جی جی نم ویلو او ایلیم ویلو ډیوډینم موږ سره پارټس کوم دي هغه موږ سره څه کار کوي نو ډیوډینم چې کوم دی دا موږ سره 20 نه واخلې 25 سنټي میټر پورې لانګ دی چې په دې کې موږ سره سایمز راځي او پنکریاټیک جوس او ډایجسټیک انزایمز او بایل چې کوم دی دلته موږ سره راځي او هغه په مدد سره موږ څه کوي فود ډایجست کوم پاتې وي هغه ډایجیشن دلته کېږي لکه فار ایگزامپل پیټس دي پروټینز دي ٹھیک شو دا هغې کاربوهایډریټس دي د هغې ډایجیشن موږ سره کېږي په دې کې موږ سره خپل برنرز ګلینډ دي چې د هغې په مدد سره موږ سره بای کاربونیټ ریلیز کېږي دغه سیکریشنز بای کاربونیټ چې کوم دي هغه نیوټرلایز کوي د سټمک اسید چې هغه موږ سره موږ ویلو که نه موږ سره چې کوم پی ایچ د سټمک نه راځي هغه موږ سره 1.5 نه واخلي د 5 پورې اسیډیک دي نو هغه الکلاین کوي څوک هغه موږ سره دا بای کاربونیټس کوم دي دا الکلاین کوي یا موږ سره جی جی نمبر کې موږ ویلو چې دا موږ سره سمال انټسټاین پارت چې دا موږ سره 2.5 میټر لانګ دی موږ سره دا سرکولر پورز باندې موږ سره موجود دي چې په دې کې موږ سره واړه پیلای موجود دي دا غي په ذریعہ موږ سره ابزورپشنز کیږي پروډکټ اف ډایجسټ او پای کې موږ سره شوګر د امینو اسید دی فیټي اسید دی هغه ابزورب کیږي زموږ بلډ سټریم ته یا ایلیم ویلو په ایلیم کې موږ سره سمال انټسټاین پارت چې دا موږ سره 3 میټر لانګ دی په کې موږ سره ویلای موږ سره موجود دي دا غي بدل سره موږ سره وټامین بی12 بایل اسیدز دا موږ سره څه کیږي دا موږ سره ابزورب کیږي بیا د لارج انټسټاین باره کې موږ ویلو چې لارج انټسټاین موږ سره څه شی دی کې موږ سره درې پارټ سیکم دی ریکټم دی او انل کینالز دی نو موږ سره also included appendix په دې کې موږ سره appendix هم موجود دی خو ترې پرده بیا ډیویژن شوی دی د سیکم چې پای کې موږ سره څه شی دی موږ سره اسنډیک کولون دی هیپاټیک پلیکچر دی سیکم موږ سره بیا په دې کې موږ سره appendix راځي اسنډینګ کولون دی چې پای کې موږ سره بیک وال اف د ابډومن سیکم دی رائټ کولیک پلیکچر دی یا رائټ هیپاټیک پلیکچر دی چې پای کې موږ سره اسنډینګ اینڈ ټرانسفرس کولون اپیرز ټو د لیور چې کوم موږ سره تاسو په دې پکچرز کې وګورئ په دې کې ډېر په اسانه پوه شئ سیکم موږ سره دا دی دا موږ سره اپنډکس دی دا موږ سره اسنډیک کولون دی ٹھیک شو دا موږ سره چې کوم تاو شوی دی ځکه دی ته موږ رائټ هیپاټیک پکچر ویلی شو بیا موږ سره دا چې کوم راغلی دی ته موږ ټرانسفرس کولون وایو دا موږ سره چې کوم دی دا موږ سره لیفټ سپلنچر ورته وایو موږ او دا موږ سره ډیسنډینګ کولون دی او دا موږ سره سیګمایټ کولون دی دا موږ سره ریکټم دی بیا موږ سره لاست کې اینس دی ٹھیک شو دا موږ سره د لارج انټسټاین پارت دی موږ سره طریق فنکشن چې کوم دی د موږ سره ډیفرنٹ سبسټانس چې کوم دی هغه ابزورب کیږي مینلی چې کوم الکترولایټس دي سوډیم دی پوټاشیم دی هغه موږ سره کیږي هغه ابزوربشنز کیږي دلته او بل موږ سره مټیریل ایواکولیټډ چې کوم موږ سره سټوک مټیریل ویست پروډکټ وي هغه موږ سره سیکریټ کیږي لکه فار ایگزامپل نور هم ډیفرنٹ سبسټانسز چې کوم دی هغه موږ سره سینتھسایز کیږي په دې کې بیکټیریا موږ سره موجود دي هغه بیکټیریا په مدد سره وټامینز کې دی او تایامین دی موږ سره نیکوټونیک اسید دی دا موږ سره پروډوس کیږي او چې هغه موږ سره ډېر رول ادا کوي په څه کې فنکشن اف د سنټرل نروس سیستم چې کوم دی پای کې موږ سره رول ادا کوي نو دا غي نه پس لیور باره کې موږ ویلو لیور موږ سره لارجست ارګن دی اف د باډي زموږ انټرنل اف د باډي چې کوم دی لارجست ارګن دی دا موږ سره ابډومن لاندې موجود دی په لیفټ ساید باندې موږ سره موجود دی ٹھیک شو یا موږ سره ترې خپل لوبز دي ټو لوبز دي چې پای کې بیا موږ سره 8 سیګمنټس دی په 8 سیګمنټس چې کوم دی هغه 1000 لوبیولز باندې موږ سره مشتمل دي دا غي فنکشن څه شي دا غي نه موږ سره بایلز پروډکشنز کیږي چې په دې کې موږ سره بلډ سیلز کوم دي دا غي ډیګریډیشنز هم کیږي او دا موږ ډیسکس کړو یا ترې ډیفرنٹ فنکشنز باره کې موږ ویلو چې موږ سره ترې ډیفرنٹ فنکشنز دي
Spleen چې کوم دی دا largest organ of the lymphatic system د spleen هم موږ سره په immunity کې کار کوي. immune cells دي چې کوم موږ سره fighting B cells او T cells چې کوم دی هغه موږ سره په fighting کې کار کوي. بیا موږ ته د سایز باره کې ویلو چې سایز موږ سره د spleen موږ سره په کوم ځای کې موږ سره په left side of the liver سره موږ سره stomach سره لګېدلې وي. ٹھیک شو ترې موږ سره 7 اونس چې کوم دی ترې ویټ دی او دا موږ سره په 9 to 11 رپ باندې وي. functions چې کوم دا درې موږ ویلو چې دا موږ سره filtration of the blood کوي. recycle and the spleen چې کوم موږ سره او blood cells هغه recycle کیږي په spleen کې. platelets او blood cells چې کوم دی هغه موږ سره د immune cells چې کوم دی هغه white blood cells هغه موږ سره stop راکوي دلته. ګال بلیډر ویلو چې ګال بلیډر کې موږ سره سوي دا موږ سره ګال بلیډر دی چې په دې کې موږ سره بایلز د لیور نه راځي او دا موږ سره سټور ساتي چې کله ضرورت شي دا سټور بایلز چې دا موږ سره چرته ځي ډیوډینم ته ځي او په دې کې موږ سره جنرالي موږ سره څومره وي دا موږ سره په دې کې موږ سره په 50 یا 1.8 एम्पेयर फ्लूइड ऑन से कम से पड़ी या 50 मिलीलीटर मुझसे पड़ी की एट अ टाइम्स बाइल्स मुझसे मौजूद भी दगा हेपेटिक बाइल्स मुझसे से की 10 स्टोर कई और 10 उम्र पूरे एट अ टाइम 13 और 60 मिलीलीटर पड़ी की मुझसे मौजूद भी हमगा दो पेंक्रियाज बारे की हुई पेंक्रियाज मुझसे स्पेशल ये ऑर्गन दे चाहे मुझसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कार की और हमगा डिस्कस को just क्वेश्चंस हुई picture the topic बारे کې نو تاسو ماته په واتس اپ ګروپ باندې رالیږلی شئ او نن تاسو په دې ویک کې تاسو دا چپټر کمپلیټ شو ان شاء الله په نیکسټ ویک نو موږ نیکسټ چپټر سٹارټ کوو چې هغه موږ سره کوم دی هغه موږ سره انډوکراین سیستم دی ان شاء الله نیکسټ ویک کې به دا سٹارټ کوو که چا څه کوېسچنز وي نو تاسو ماته په واتس اپ ګروپ باندې په واتس اپ پرسنل نمبر باندې هم تاسو میسج کولی شئ یا په واتس اپ ګروپ کې هم میسج کولی شئ. الله پامان.